بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره طول البلد، خط طول البلد، ٹھیک ده، یو خط د طول البلد ده او یو د گرین ویچ نه زاویایی فاصله ده. ٹھیک شولا؟ دا خط طول البلد چې ده دا په قطبي ستوري سره معلومیږي او معلومو به ان شاء الله که خدای ته منظور وي. نن نه کېږي ځکه نن وریځ ده، چې کله اسمان شیني که نه څو شپو کې کله اسمان شین نو باقی شپه باندې به بیا معلومو. او یو دی خط طول البلد معلومول په دایره هندیه سره. ٹھیک شولا؟ بل دی خطوط عرض البلد، دا هم پرون ویلیو که نه، دا خطوط عرض البلد چې دي نو دا دشي دشي. ٹھیک شولا؟ دا یو بل سره ټچ نه او د هر دوه عرض البلد په مینس کې فاصله چې کنه دا 69 کیلومتر دی. 100 کیلومتر دی. په کتاب کې پورا چارت عمر کړی دی. ها بیا د دوه طول البلد په مینس کې فاصله څومره نو دا خو دې چې د خټکی د پرو په شانتي دي کنه، په دې قطبینو باندې په دې باندې د دوه طول البلد په مینس کې ایس فاصله 0 فاصله یو بل سره ټچ بالکل. او چې سوره راځي نو دومره دا کولاوي که نه، د ټولو نه زیات دې فاصله چې وي دا په خط استوا باندې. د خط استوا نه چې بیا په کته ځي نو بیا کمیږي، چې قطب جنوبي له ورځي بیا 0 له ورځي. پوه شوې بیا؟ اوس دا راشه ښه چې کله ته په 80 په 90 عرض البلد یې نو د دوه طول البلد په منځ کې خو فاصله نشته دی، خو 0 ده. خو چې په 80 باندې یې ټیک ده نو بیا راشه بیا د چوړای میل د میلونو په اعتبار سره اوس د دوه طول البلد په منځ کې هغه 7.68 میل فاصله ده. چې کیلومترونو ته بدله کړي نو 12.3 یعنی گویا کہ 12 کیلومیٹر فرق دی د دوه طول البلد په منځ کې. پوهېږي بیا چې بیا د دې نه راشي ښکته 70 له نو بیا 24.74 کیلومیټر فرق وي. چې بیا 50 له راشي نو 60 له نو 37، چې 50 له نو 49.4 یعنی گویا کہ 49.5. ٹھیک ده؟ چې 40 له راشي نو 61، چې 30 له راشي 74، چې 20 له راشي نو 86.5، چې 10 له راشي نو 61، چې 0 له راشي نو بیا په منځ کې څومره 69.17 2 کیلومیټر فرق وي په منځ کې. پوهېږي بیا؟ بس یو خبره خدا شو. اوس دا خط طول البلد معلومول په دایره هندیه سره. ٹھیک شولا؟ دایره هندیه دا یو قسمه دایره ده چې دا ایجاد کړې ده د هند فلکیینو، د هندوستان فلکی. انګریزانو نه د ایجاد کړې بلکې زموږ د هند فلکیینو ایجاد کړې. ٹھیک شولا؟ او په دې سره خط طول البلد یا دې ته خط نصف النهار هم وي او خط شمال و جنوب ورته دا به معلومه. پوهېږي بیا؟ دویم وقت نصف النهار بھی معلومیږي. چې وقت نصف النهار ستا سره معلوم شو نو چې په هغې یو څو منټه تېر شو چې ظهر ټایم شو که نه هغه معلوم شو. او وقت عصر بھی معلومیږي، وقت عصر بھی معلومیږي. سایه اصلي فیء الزوال چې څه ته وایي دا بھی معلومیږي. پوه شوې بیا؟ فقه کتابونو کې تاسو ویلي د صاحبینو په نسبت باندې چې د هر شي سوری یو مثل شي، د امام صاحب په نسبت چې د هر شي سوری 2 مثله شي نو بیا عصر شروع شي. نو د مثل او د مثلینو هغه سوری هغه به معلومیږي. او دا مثل او مثلین خو جمع فیء الزوال، جمع فیء الزوال سره د فیء الزوال، د فیء الزوال نه علاوه یعنی فیء الزوال به اول شمار کی او بیا 2 مثله نو الو به مازیګر شروع شي. پوهېږي که نه؟ نو دغه د فیء الزوال یا سایه اصلي چې ورته وي دا هم په دایره هندیه معلومیږي.
دا داسې دایره ده چې په سار ټیم کې به دا جوړی ټیک شوله چې کله نور راوخیږي او دا چې ته په کم ټیم کې جوړې نو کوشش پکې چې تا څومره دایره جوړه کړه ٹھیک ده نو چې د دې په منځ کې ته څه شی داسې ودرې لکه دلته دا لښته دې ودروله دې نه دې ګیر چاپېره دایره جوړه کړه هغه بل مارکر څه شو هغې ګوټ ته وګوره مثال دا دې دلته ودره پوهېږي نو په دې ځای کې به نور راخیږي که نه نو چې نور راوختو نو ته دا دایره دومره جوړه کړه چې د نور سوری د دې دایرې نه بار وي د نور سوری دې څه وي اوس که د دې مرې دې جوړه کړی د دې په برابره نو هم ټیک ده پوه شوې که دې نه دې وړه جوړه کړه نو ټیک ده که سوری دې غټه جوړه کړه نو دومره ډېر ټایم به اخلي سهار به بیا ښه د وخته جوړی او ماسپښین نه به ښه وروسته به بیا تېنه سوری ووځي ټیک شوله نو اول به دایره جوړه کړو دلته ګوره دایره او بہت سا چیز الله پرځي جوړه کو په دې چیز باندې بیا بالکل هغه صحیح جوړیږي ٹھیک ہے هغه وړوکې پرکار کوي چا سره کاره پې جوړیږي مثال په تور باندې داسې وکړو نشیز خو خوځي را خوځي خو لکه تاسو یې پرز بیخي غونډه کوئ ښه پوه شوې دا یو دایره دې جوړه کړه او دا دې وله مرکز وګرځاو دې ځای نه پوه شوې چې دا بالکل دا ځمکه به ستا مکمل په لیول وي دا به صحیح هموار بالکل لیول به پکې دي چې کته بره پکې نه وي بیا به دا سیس چې تا دلته غوټه کړی دی یا د خښ کړی دا به هم نیغ وي بالکل مستقیم وي په لیول به چکې چې ګورې کمې بیشې پکې نه او بیا د ده چې په کوم ځای پروت دی نو چې دا بالکل د دې دایرې صحیح مرکز وي دا د دایرې صحیح مرکز وي پوه شوې دایره ټول اسانه جوړېږي پرکار ښکلي جوړېږي دا شی خو معین دی دغه کېږي بي که نه دې ته دلته هغه بل ربړ لګېدلی یې کلک شي دي چې که نه بیا نه خوځي نو په هر حال په ځمکه چې جوړوئ جو بیا پې ښه برابر جوړېږي ټیک ده ښه اوس به داسې وکړي چې دا دایره تیاره شوه دا سیز تا دلته خښ کو نو په سار ټایم کې چې نور راوخیږي دا لیټونه بنده وښه یو موبایل ګوره دغې دا لیټ زه یې ګوره ښه په دې ځای کې دا نور راوختو که نه پوه شوې سوری د دې نه بار دی که نه مثال دلته مونږ په دې علاقه داسې راخېږي سوری تې بار دی که نه نو دې ته به ته انتظار کې ګورې به دا نور د بره کېږي به او داسې به راځي که نه نو چې په کوم ټایم کې د دې دایرې سره ټچ شو پوه شوې پې په دقه ځای باندې به ځان ته یو دا داسې راولبېدو دې ځای نه شي شروع کا داسې په بر هم راځه په داسې راځه دغه شانتې راځه داسې راځه ګوره دې ځای له راغی که نه ځه راځه داسې طلحه اوس نورې ته راوله داسې بیا غروب کېږي که نه بالفرض دی په دې ځای کې غروب شو دغه غروب شوی نه دی خو دغه ځای کې د دایرې نه سوری څه شو بار شو
بیا پټ شي که نه غروب شي په دې دواړو ته کراسونه لګولي دا لیټ ولګوه اوس په داسې وکړي چې داسې به لګي ټیک شوله نو پیمانه دا به د دې سره میلاو کړي داسې به سره دا میلاو کړي دا دوه کراسونه چې کوم ټیک شو په دې باندې به یو ورځ تېره شوي دا به بیا سبا لګي لکه نور چې غروبېږي خو مازدیګر به وي بیا که نه پوهېږي چې دې نه وځي که مازدیګر بلا نه وي خو لکه مازدیګر ته نږدې وي نور د سار نه دې شروع کړې ده نو ګویا کې یو ورځ پکې لګي خامخا ښه اوس د دې به بیا ورپسې ډېره والی دا زاویې به وګورو چې دا د څو درجې ده ٹھیک شو نا دې طرفه یې داسې وګوره دا د مرکز له راوس ګوره 10 20 30 40 50 60 70 یعنی گویا کې 75 ده که نه 75 نه 74 پوه شوې بې 74 ده دا معلومه شو چې دا زاویه د څو درجې ده 74 درجې بس پوه شوله اوس راشه 74 یہ به دو باندې تقسیم کا دو تینے 6 ایک تی حاصل شو 4 راغے 2 ستی جواب راغے د 74 تنصیف چې وکړي نو څه شي 37 نصف چېږي وشوله بیا به دا ډیره والی او دلته به اوس دا خو د 74 زاویه وه دلته به د 37 زاویه جوړه کړي 10 20 30 35 36 37 دا ده که نه دا به بیا میلاو کړي ښه دا د څو زاویې شوه د ځان نه د 37 شوه او دا ځان نه د 37 وشوله بس دا خط چې اوس کم دی دی به هغه ښه اوږد چې څومره پورې دا نه بوستی شي بوزه دقې خط ته دې ته خط طول البلد یا ورته دویم نوم وایي خط نصف النهار یا ورته وایي خط شمال و جنوب دا بعینه شمال دی دا فکس شمال دی اگر نقطه شمال چې کوم وي که نه دا قیده تلی او دا چرته راغلی دا جنوب دا بیخي هغه نقطه جنوب ته راغلی دی ذره فرق پکې هم نه وشوله اوس که ته طرفونه معلومې نو دا خو رو خط مستقیم تلی که نه دا ډي په دې باندې کېده د 90 درجې زاویې جوړه کړه 90 دا شو که نه دی خو هم د 90 جوړه کړه دا د یو بل سره میلاو کړه دا د شو مشرق او دا د شو مغرب طرفونه به معلوم شو که نه او دا خط شمال و جنوب شو یا خط طول البلد شو یا خط نصف النهار پوهېږي پې که نه اوس خط نصف النهار مونږ په دایره هندیه معلوم کو که نه اوس سایه اصلي به څنګه معلومو سایه اصلي فیع الزوال چې ورته وایي نو سبا به بیا کېني او په دقې ځای باندې به هغه پرونی لخته کېدي مثال په طور دا 1 میټر لخته ده پوه شوې پې یا 1 فوټ ته هر څومره چې ته ستا خوښه ده خو دا به ته وګورې نو چې کله دې کرښې له سبا به بیا سوری د دې ځای نه به نور راځي او داسې به راځي نو دې کرښې باندې هم تېرېږي که نه چې کله هم دې کرښې له سوری راورسېد د لور
پوه شوې پې نو چې د کوم ځای پورې و په هغې ځای به نښه مثال په طور چې راورسېد لکه ګوره دې ځای چې دې شي دلته ولا راغی که نه لکه په دې ځای باندې دا خاصې په طور مثال درته وایم ښه پوه شوې پې نو چې کله هم دې کرښې له سوری را رسېدو په دې کرښه باندې به ښه د رنګ کلکه پټی ووایي چې بیا ورانېږي نه پوه شوې پې نو د ټول عمر دپاره چې تر کومې پورې ژوندی چې کله هم په دې ځای کې تا دغه څیز دغه لګولی و ځوړند کړی و او سوری د نور دې کرښې له را رسېدو نو دغه به وقت نصف النهار دغه خط چې څومره جوړېدو دا به وي خط فیع الزوال سایه اصلي یا فیع الزوال دا به څه وي سایه اصلي وشوله اوس ته چې عصر ټیم معلومې نو هغه خو مثلین وي سره د فیع الزواله که نه فیع الزوال ځان له دوه مثله ځان له نو دا به داسې کې دا به ته پیمایش کې چې دا څومره دی مثلا دا یو پوټو دا څومره یو او دلته چې تا هغه لښته غوټه کړې د هغه دوه پوټه وه د دوو پوټو سایه اصلي څومره راتله یو پوټ راتله نو مثلین چې دي نو دا چې دا دوه پوټه نو مثلین به څومره راشي دي څلور پوټه پوهېږې پې دا خو دو پوټو به خپله که نه نو د دې یو مثل به څوری دوه پوټه دوه مثله به یې څوری څلور پوټه به نو چار پوټ دو دا شو دا یعنې د دې لښتې په برابرۍ به ډبل بیا په دې ځای به یو بله دایره جوړه کړي نو چې کله سوری د هغې دایرې نه بار شو د مازدیګر وخت به شروع شي نه پوهېږي پوه پې نه شوې دلته چې داسې ستا ځوړند کړی دی دا یو پوټ دی پوه شوله د دې سایه اصلي وه نیم پوټ څومره وه نیم پوټ وه اوس ته وایي چې زه وقت عصر معلوموم چې نن به د مازدیګر وخت به څه ټیم داخلېږي پوه شوله نو یو بله دایره به جوړه کړي هغه دایره چې ده نو د هغې دپاره به دا ډي چې دی دا یو پوټ تا ځوړند کړی او نیم پوټ خو سوری دی نو دا سیز به دوه نیم پوټه کولاو کړي څومره به یې کولاو کړي دوه نیم پوټه نو نیم پوټ به سایه اصلي راشي او دوه پوټه به څه راشي دا کوم سیز چې ته دلته خښ کړی دی دا راشي نو دا مثلین شو که نه صاحبین وایي چې نه دوه نیم پوټه یې به کولاو بلکې یو نیم پوټ یې کولاو نیم پوټ خو دې سایه اصلي شوه او یو پوټ د هغې هغه مثل شو نو چې دوه نیم پوټه دې مثال دا کولاو دوره دې کولاو ټیک ده نو دا به په دې ځای کلک ونسي او هلته به دایره داسې بله جوړه کړي نو بیا به انتظار کې نو چې دا شی په دې ځای به داسې پروت وي چې کله د دې سي سوری نور خو په کته کوزېږي که نه دا سوری سره غټېږي که نه دا سوری به غټېږي نو چې هغه دایره یې څنګه ټچ کړه مازدیګر وخت شروع شو ها روزانه په بنیاد دا کمیږي او سیوا کېږي روزانه ټول کال پوهېږي پې د 21 جون نه راواخله تر 21 ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر تر 21 دسمبر پورې زمونږ په دې علاقه کې مسلسل دا فیع الزوال سوری چې دا سیوا کېږي داسې کېږي په 21 جون د ټولو کمي بیا مسلسل شپږ میاشتې دې سیوا کېږي نو د 21 دسمبر نه بیا په دې خوا باندې بیا کمېدل شروع شي بیا به ورو ورو کمیږي نن دوره دی سبا دوره نو 21 جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون پورې بیا چې کوم ځای له راورسېدی اخري ځای د 21 جون نه پخوا بیا شروع شي سیوا کېدل
بیا جولای اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر چې شي بیا اخري ځای له ورسي بیا شپږ میاشتې مسلسل روزانه په بنیاد سیوا کېږي شپږ میاشتې څه کېږي کمیږي په 21 دسمبر د ټولو نه زیات وي دا سوری پوهېږي او ډېره لنډه ورځ وي لکه نور په هغه ځای کې دي چې راوخېږي هلته دغه شي که نه هغه سوری اوږه دي او په جون کې بیخي دې ځای نه دي چې راځي نو هغه سوری صحیح بیا نو په 21 جون د ټولو کمي او په 21 دسمبر باندې د ټولو سیوا په دې کې بیا فرق راتلی شي 22 دسمبر 21 دسمبر یا 21 جون 22 جون دا فرق پکې هم راتللی شي خو دقه ورځ وي دا ورځ دوی ها په دې قسم پوه شوې ها دا خو تا خط نصف النهار دی پہ معلوم کو یا خط شمال و جنوب دی معلوم کو بیا دی پہ خط مشرق مغرب معلوم کو او دقه رنګې هغه فیء الزوال یا سایه اصلي دی پہ معلوم وکړه که ته وایې چې زه د دې دایرې په مدد سره وقت نصف النهار هم معلوم کړم سبا به د نصف النهار ټیم کم یو وي ما ته په ګړۍ کې وښیه چې څه ټیم وي پوهېږي بې د هغې طریقه بیا دا ده چې ټیم بې معلومې هغه داسې مارکر مې څه کړو دا دی ښه داسې به وکړي چې دا انور کله داسې راتلو تا په دې ځای نښه کوله که نه دغه دې ته مدخل وایي دې ته څه وایي مدخل په دې سره سورې رادن نه شي که نه او دا بیا مخرج دی په دې سره وځي بهر ته ټیک ده نو کله چې په دې دا مدخل ته متعین کوو په دې ټیم کې ته وګوره چې ټیم څه دی پوهېږې بھائی دا تا وکړه مثال په طور باندې دا مدخل دا ټیم چې دا 11 بجې و څه ټیم و 11 بجې پوه شوې بھائی نو نښه م وکړه او ټیم هم څه کړه بیا به دا نور راخیږي او سوری خو اوس دننه په دایره کې دننه دی که نه نو چې بیا د دایرې نه کله دی بار کېږي او ته بیا هلته هغه ځای باندې نښه کړې او هغې له د مخرج نوم ورکې نو چې دغه نښه کړې په هغې کې ورسره ټیم هم هلته ولیکه څه وکړه ټیم مثال په طور باندې دا ټیم بالفرض دی چې 4 ډېر ناوخته دی لکه مثال په طور باندې 1:30 یو نیمه بجه وه پوهېږي پې که نه یا مثال 2 بجې روا 2 بجې وي په 2 بجې دی ووت په 11 بجې را دننه شوی او په 2 بجې د 11 نه 12 1 3 घंटे دا سوری دی دن کې دننه و که نه پوهېږي پې اوس دا وکړه 11 بجې او 2 بجې د دې په منځ کې څو ټایم دی 3 घंटे دي که نه دا 3 घंटे چې په منځ کې نو څو شي یو نیمه 1 घंटा او 30 منټ شي که نه دا 1 घंटा او 30 منټ راواخله او دا د دې سره جمع کا نو دا به څه ټایم شي نو چې 1 घंटा او 30 منٹ سره جمع کړي نو دا به جوړ شي 12:30 نو ستا وقت نصف النهار دا 12:30 شو پوه پې نه شو پوه شوې دا وقت او هغه وقت دواړه دې معلوم کړه که نه ټیک ده دې دواړو وختونو په منځ کې دا فرق معلوم کړه چې په دایره کې دا نور څومره ټایم کار څومره ټایم منټونو سکندونو باندې راواخله چې څومره و د هغې تنصیف وکړه په منځ نیم که نو چې په منځ نیم کې نو بیا د مدخل د وقت سره څه که جمع که که د مدخل سره نه جمع کې د مخرج نه منفي که نو که بالفرض دا یو نیمه ګنټه ته 2 نه منفي کړي نو بیا به څه ټایم شي هماغه 12 نیمې شي نو دقه ټایم به ستا وقت نصف النهار وي دا به څه وي پوهېږې مې که نه او دا تا چې هغه غټه دایره جوړه کړې وه
چې یو خو الزوال او بیا یو مثل او بیا بل مثل کنه نو هغه غټه مو چې کله دا غټه دایره نه دا سورې زینوم ټیم نوٹ کا جو هغه ټیم ستا هغه وخت عصر شو ا دې څه شو وخت عصر ته نه پوه شوې به نو په دې سره وخت سایه اصلي هم معلومیږي او وقت نصف النهار به معلومیږي سایه د نصف النهار به معلومه شو او وقت د نصف النهار به هم معلوم شو او دا قرنګ په دې دایره هندیه سره خط نصف النهار موږ د شو معلوم شو دای ته خط طول البلد خط شمال و جنوب ورته او بل خط شمال جنوب چې معلوم شو نو دا غي سره مشرق مغرب هم شو خو بس په خط شمال او جنوب باندې یو طرف ته 90 درجه بل طرف ته 90 درجه یا که وجه ډیره سره نشته 90 نشم جوړولې د عمود چل مینه ته خول او کنه پرونو کړه کنه په دې ځای بدل ته نه خو کی او بیا به دې نه خو کی بیا به دې خو نه خو کی دغه دوړه نه خو به یو ور سره میلاوږي هغه د عین مشرق شو د عین مغرب شو پوهیږي به کنه نو دایره هندیه چې دا ډېر برکتی شی دی په دې سره مختلف قسمه سيزونه سګيږي معلومي سایه اصلي به معلومه وقت نصف النهار به معلوم وقت عصر به معلوم نو ماسپخینه ټول وخت به معلوم شي په دې ډرامه پوه شوي ول دې ته ګوره یہ کتابونو ته ګوره دائرہ ہندیہ خط نصف النہار معلوم کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ سے خط نصف النہار معلوم کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقے سے بنایا جانے والا دائرہ دائرہ ہندیہ کہلاتا ہے غالباً اسے دائرہ ہندیہ اس لیے کہتے ہیں کہ نصف النہار معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہندوستانی فلکیین کا ایجاد کردہ ہے واللہ اعلم اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ہموار جگہ پر ایک لکڑی سیدھی گاڑ دے لکڑی لڑکی نہ جس کو چاروں اطراف سے لیول کے ذریعے دیکھ لے کہ کسی طرف جھکی ہوئی نہ وہی کے بدل لیول ډیر غټ خیال ساتل پکاري که زئی لیول نو یا دا لخت جتا وټه کړي دا لیول نو مې نتیجه غلطه درکې پوهیږي به ہاں لیول کے ذریعے دیکھ لے کہ کسی طرف جھکی ہوئی نہ ہو پھر اس کے گرد ایک ایسا دائرہ کھینچے کہ لکڑی کا سایہ اس سے باہر ہو پھر انتظار کرے جب لکڑی کا سایہ گھٹتا کمی گرا کمی اس دائرہ تک پہنچے تو اس جگہ نشان لگا دے اس کو مدخل کہیں گے کیونکہ سایہ دائرے میں داخل ہو رہا ہے جیسا کہ تصویر نمبر 1 میں ہے دیکھو ایک نمبر تصویر کی اگر مدخل ٹھیک شو نا ہاں پھر انتظار کرے سایہ چھوٹا ہونے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا جب یہ سایہ دائرے کے دوسری جانب سے نکلنے لگے تو اس مقام پر بھی نشان لگا دے اس کو مخرج کہیں گے کیونکہ سایہ اس جگہ سے باہر نکل رہا ہے جیسا کہ تصویر نمبر 2 میں دکھایا گیا ہے اس کے بعد مدخل اور مخرج کے نقاط کو لکڑی کے جڑ یعنی دائرے کے مرکز سے ملائے دلتے چاہوں خدایا تو آپ کو ایک زاویہ حاصل ہو جائے گا جیسا کہ شکل نمبر 3 میں ہے اس کے بعد اس زاویے کی تنصیف کر لے بیارہ زاویہ سے ہوگا نصف پر 2 تقسیم کا جو خط اس زاویے کی تنصیب کرے گا وہ خط شمال و جنوب یا خط نصف النہار ہے دقیق خط شمال و جنوب یا خط نصف النہار ہے جیسا کہ شکل نمبر 4 میں ہے انہی بلی 4 نمبر کی ہوئی گی بھئی خاجی پائدہ یہاں خط نصف النہار سے مراد زمینی خط شمال و جنوب ہے جسے خط طول البلد بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ خط نصف النہار تو در حقیقت اسمان پر بننے والے دائرہ عظیمہ کو کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ دائرہ عظیمہ زمینی طول البلد کے بالکل محاذات میں ہوتا ہے اور زمینی طول البلد شمال و جنوب کی نشاندہی کرتا ہے اس لیے خط نصف النہار خط طول البلد اور خط شمال و جنوب کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے رہتے ہیں دا یہ وضاحت کیا غدا دے طول البلد دے خط نصف النہار ولی وید خود بنی آدم خط طول البلد دلتا پزمکہ دے
یا خط شمال و جنوب په ځمکه دی، خط نصف النهار په اسمان کې دی، نور خو دلته کته خو نه راګوزېږي چې بره ستا په کوټه باندې کېږي، خو بره په اسمان کېږي که نه. نو وایي دې ته هم خط نصف النهار ویلی شم، ځکه چې دا خط نصف النهار خو بېشکه چې په اسمان کې دی خو بل ځای نه دی، بلکل د دې د پاسه دی. څه دی؟ که هغې ځای باندې ته داسې ولاړ وي او داسې څه شی دې کته راتاو کړو بلکل په دې باندې ولګي، بلکل د دې په محاذات کې دی. پوهېږې پرې؟ نو که د هغې نوم دې له واخلې یا د هغې ته د دېغه نوم واخلې نو څه فرق پرې وځي؟ نہ پوئेगी پوشی میں ملاحظہ اگر مدخل اور مخرج کا نشان لگاتے ہوئے وقت بھی نوٹ کر لیا جائے اور دونوں اوقات کا نصب کر لیا جائے تو اسی دن کا مقامی وقت نصف النہار معلوم ہو سکتا ہے. نصف النہار بھی مسکی مثال والا بیا ورکړه لکه په 14 جون ہم نے کراچی میں مدخل پر 11:32 پر نشان لگا دیا، پھر مخرج پر 13:32 پر نشان لگایا. جب ہم نے دونوں اوقات کا نصب نکالا تو 12:32 آیا جو کراچی میں 14 جون کا وقت نصف النہار ہے. ففہم هذا وجرب مرارا، ځان په پوه کا بار بار به تجربه نه پوهېږي پوه شوې به خاجي په دې کې یو بل دا عرض البلد صحیح که نه دا هم د دې دایرې هندیې په مدد سره موږ معلومولی شو. ټیک شوله هغه بیا داسې دی چې 21 مارچ څه شی 21 مارچ او 21 ستمبر دا دوه تاریخونه چې دي په دې کې د انور چې دا خط استواله بالکل راغلی که نه نو چې دی کله ستا په 21 مارچ یا په 21 ستمبر ته چې په کوم مقام کې موجود یې هلته بالکل وقت نصف النهار و چې نور پل په سر ولاړو یعنې وقت نصف النهار نو په دغې وخت کې د نور بلندي ستا د افق نه څومره ده پوهېږې پې نو چې د نور بلندي څومره وه زاویې ارتفاع دی دوی اوس سبا به یې وایو انشاءالله نو چې څومره زاویې ارتفاع وه دقه ستا عرض البلد زاویې ارتفاع د نور څومره وه د افق نه نو دقه ستا څه شی دی عرض البلد نو ګویا کې په دایره هندیه سره موږ عرض البلد هم څه کولی شو معلومولی شو پوه شوې پې د دې نه علاوه نور پکې هم ډېر شی هغه پیدې دي ټیک شوله ښه جي خو زمونږ کار ورسره د دقې حده پورې دی زمونږ په کتابونو کې چې مختلف د فقه په کتابونو کې یا د فلکیاتو کې تذکره شوې نوم د دقې حده پورې شوی ٹھیک ده چې په دې باندې موږ فیء الزوال سایه اصلي به معلوم وکړو یا وقت نصف النهار به معلوم وکړو وشوله یو خبره بله بیا چوټي کو وقت نصف النهار به موږ د قیدې په مدد هم معلومو په حسابي طریقه خو د دې به بیا ته مشاهده په دې سره کې د مازدیګر وخت به ته معلومې په قیده باندې په حسابي طریقه خو مشاهده به په دې سره کې تا مثال د مازدیګر ټیم دې معلوم کو چې په حکم په 5 بجې باندې مازدیګر کېږي پوهېږي په داخلي وخت او په حکم 5 بجو دقه شانتې دې کتل او دلته دې دا داسې ایښی او فیء الزوال د ته معلوم و چې دا او د 2 مثلو دې ځان ته بله دایره هم جوړه کړې وه هغې ته دې دقه شان 2 سترګې دې ورته 4 کړې وې او کتل دی او چې تا په حساب کتاب سره ټایم رایستلی دی چې 4:30 بجې مازدیګر کېږي او چې پیک 4:30 بجې شو نو د نور سوری د هغې دایرې سره ټچ شو صحیح وخت یې رایستلی هغې حسابي طریقه چې دې رایستلی نو صحیح دې رایستلی مشاهده یې وشوه که بالفرض تا رایستلی 4:30 بجې دی او دلته دا چیز د 2 مثله تا اخیستی او فیض زوال دې معلوم کړی او دی ورسېد سوری ورسېد په حکم 5 بجې نو تا چې په حسابي طریقه کوم وخت رایستلی دی نو خطا شوی غلطي دې پکې کړی ځکه ستا حساب د مشاهدې سره خو مطابق نه شو که نه
نو چې هغه مطابقت رانغی نو ستا نه یا په حساب کې غلطي شوې یا په مشاهده کې غلطي شوې پوهېږي بیا دا نقشې چې څومره جوړېږي نو په دې کې احتیاط دا پکاري چې دا سړی په کمپیوټرایز طریقو هم راوباسي په حسابي طریقې هم راوباسي او مشاهدې هم وکړي نو چې مشاهده حساب کمپیوټر درې واړه یو شانتي وو بالکل پیکس ټیمونه دي راایستلي بیا دې صحیح ټیمونه راایستلي خو که په دې کې مطابقت نه و د یو بل سره یو شانتي نه نو بیا ته خطا شوی پوهېږي نو هغه نقشو جوړونکو باندې افسوس دی چې هغوی صرف د کمپیوټر یو بټن له ګوتې وروړي او هغه پرنټ والا ټول راوباسي نه د مشاهدې نه خبرې نه د حساب کتاب نه خبرې نه د څه نه څه پوه شوې بیا په ځان باندې د پوره ضلع او پوره علاقې هغه ذمواري په خپلو اوږو باندې راځي نو په کمپیوټر هم بېشکه چې راوباسه په حسابي طریقې هم معلوم کا او مشاهده هم وکړه اوس یې نقشه جوړه کړه اوس بیا ولیکه چې پلان کې مفتی او کانټیکټ نمبر ده ٹھیک شو نه او کو یوازې هغه شانتي کې نو دغه طریقه کار به دې دوره ښه نه بیا پوهېږي که نه بس دی